دما عزیزانو زنا ملګری د پاکستان وال هو لګیا دي ملایان هم شته پکې او غیر ملایان هم شته و اسرائیل تسلیم کړي دا به موږ د پاره د خیر ذریعہ اسرائیل هغه بدبخت قوم دی چې موسی علیه السلام په دور کې فرعون په دوی باندې کومه لوبه نه وکړي سزا بیا چې ورکوله میخونه بیا پټکوال شپې او ورځې بیا بیګار پکولو مزدوري به یې نه ورکوله غلامان یې جوړ کړي وو او حضرت موسی علیه السلام چې راغی دینه مخکې یہ دوی ماشومان یہ قتل کول او کورونو کې بیا زنانا قتلې چا حمل خو نشته چې حمل به یې وو د دې یهودیانو ول هغه حملونه به یې ضایع کول 12,000 قتلونه د ماشومانو او 90,000 اسقاط حمل یې ورته وکړو او دې فرعون دونه سخت زیاتوب دې خلکو سره کړی و چې حمل والبچی ور پرې نه خودل خو وہ شمع کے ابوجے جسے روشن خدا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیا ہم دنیا تر آگئے اور اللہ پاک دا فرعون پا کور کے ورطا وہ ساتلو اور موسیٰ علیہ السلام چی دے یہودیانو دے اسرائیلیانو آزاد اولو کم کوشش اوکو اور اللہ احسان پا اوکو آزاد اکرل دا بنی اسرائیلو سو اکرل چی سمندر پارشول او دخمن یہ پخپل استرگو اکتلو چی دوی پوڑان دے اللہ تبارک و تعالی اول 12 لارے پا سمندر کے دوی تا جوڑے کرے او بے اللہ تعالی جل جلالو امن والو دوی پار کے دانا پار کولو نا پس دا فرعونیان پا کے دانا نراوستل تر فرعون پوری ٹول غرق کرل تباو بربادے کرل پکار داو چی دے خلقو شکر ادا کرائے ہوئے دا اللہ احسانیہ من رہے ہوئے دا یہودیانو دے اسرائیلو نیکانو التا لارل او بے یوس خائے جوڑ کو او اگس کی عبادت یہ شروع کو او بیل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام خطا شوئے دے خدای خوی دل تراغلے دے دومرا لوئی حتک کون کی خلق دی موسیٰ علیہ السلام چی کلک احکام اور تراغل او دوی دے احکام پیخ کرل نو دوی پا دے وقت باندے وی یاری جی دا خوڑے رگرانا دا وی چلو او یا کسان ما سر اللہ شے اللہ تا بسوالو کوہ تور تے ابو اترل کوہ تور کے گستاخی شروع کرا چا اللہ پاک اردویل دا زمان کتاب دے مادر لے گلے دے پدی عمل او کہے وی نا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ہرگز بمونستا خبر باندے یقین نوکڑو ہرگز بمون ایمان را نوڑو تر دے حدا پورے چھے مون اللہ پاک پخپل استرگو باندے پخکارا انوینو و اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو ناراسو اور پدوئی باندے مرگ مسلط کو موسیٰ علیہ السلام بیا دعا وکڑا یا اللہ جل جلالو امن والو تو پھر آتا جواندی کے زمان یہودیان ملگری بوائی امت پا بیوائی چھ پا دے چلیے مونگ والدہ مرشان قتل کرل دعا قبول شوا بے اللہ پا حکم ورکی قبولے کئے نو پا خلے ویلا سمعنا و اطعنا اوزر کے ویلا عصائنا نیمنو پدے رزیلانو باندے اللہ پاک پا وقت باندے غرہ اوچت کو پروید راولو منائے کنا نو پکڑے ہاں ہوگا اولی نمانل چکل اللہ پاک غر پر اوچت کو او دی سمعنا نو مورد ذکر ویلا حسینا یہ منو اللہ پاک پر خود دا حقا منحوس قوم دے چی حضرت
موسی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ تړلې دي، په الله یې دروغ تړلې دي، په سید الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړلې دي. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. يهود والنصارى ویل موږ د الله زامن یو او د الله محبوبان یو. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهوديان ویل عزير عليه السلام د الله زوی دی او نصارى ویل عيسى عليه السلام د الله زوی دی. الله تعالی جل جلاله امن ور باندې زامن ور وتړل او دا هغه منحوس قوم دی چې موسی علیه السلام د پاره یو بدکاره زنانه وټاکله، هغه ته پیسې ورکړې او د موسی علیه السلام خلاف یې راوچته کړه. قارون سوال پکوي چې د زنا سزا څه شی دی؟ وایي رجم. وایي که تاسو کړې وي وایي په ما به هم رجم کېږي. نو زنانه ته اشاره کوي پاسا، زنانه پاسي. موسی علیه السلام په جلال کې رضي وایا نو تیله ورته ونیوله د دینارونو ډکه چې دا دینارونو دا تیله خبرې کوي. چا در دی؟ وایي قارون راځي. الله غرق کو پس مکه کې دننه. موسی علیه السلام بجودا تنهایی کې لمبا کوله، د خصوصیتین پر رسېدلې دي، دا ځکه موږ سره نه لامبي. الله تعالی جل جلاله امن والو په خپل قدرت باندې چې اور د تنهایی کې لامبي او په یو کاڼي باندې کپڑے کې دي، هغه کاڼي ته حکم کوي چې منډه کا کاڼی مخ کې دی. موسی علیه السلام ورپسې دی. چې کله د یهودیانو هغه مجلس ته ورسېدو نو دلته دوی ولیدو چې موسی علیه السلام خو صحیح سالم دی، حیا ورپاره مانع ده. الله تعالی جل شانو دلته کاڼی ورته ودرولو او کپڑے واغوستلې، کاڼي باندې ګزارونه وکړل. هغه کاڼي کې ګزارونه هم وو، خو الله تبارک وتعالی طرف نه حکم ورته ملا شو دا کاڼی ځان سره واخله په کار باندې شي. د یهودیانو خبیثانو ته دولس چې دی د کاڼي نه جاری شوی دا خبیثان دي. پیغمبر علیه السلام راتلو نه وړاندې چې د مدینې منورې انصارو سره بیا جګړه رااله، بیا به ورته ویل خبر دی یو آخري پیغمبر را روان دی، موږ به د هغه په ملګرتیا کې ستاسو خلاف جنګ کوو، مدینې نه به وشړو. خلکو سره بیا جنګ وو. الله ته بیا سوال وکړو یا الله آخري پیغمبر په وسیله د هغوی په برکت موږ ته فتح نصیب کړي. الله پاک په فتح د خبیثانو ته ورکړه. او چې کله سید الکونین صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه راغی. اول درې سوالونه په کوي او ورته وایي د قیامت نښه څه ده؟ بل ورته جنت کې به اولنۍ خوراک څه ملاویږي؟ بل ورته وایي کله بچی مور طرف ته کله پلار طرف ته لاړ شي د دې څه وجه ده؟ پیغمبر علیه السلام غلی شو. بیا ورته فرمایي مت اوس جبرائیل علیه السلام دا وحی راوړه. وایي جبریل خو موږ د یهودیانو دښمن دی، عذابونه یې باندې راوستي دي. الله پاک آیتونه نازل کړ چې څوک د جبریل او د میکائیل او د فرښتو دښمن وي، الله پاک هم د هغه خلکو دښمن دی. جبريل عليه السلام سکار دی هغه په جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې وحی راوړه. په کار د مینا ورسره وکړه. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ته چې درې سره جوابونه ورکړل نو ایمان راوړو چې اې د الله پیغمبره یقینا ته پیغمبر د الله او موږ خپل بچو کې خو دا کولی شو چې شک وکړو په یوې موقع باندې ورته وایي چې موږ خپلو بچو کې شک کولی شو، خو ای پیغمبره ستا پیغمبري کې موږ شک نشو کولی. دومره یقین مو دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. بهرحال عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې ایمان راوړو ورته وایي پیغمبر علیه السلام ته یهودیان را پسې را روان دي، خو ان الیهود قوم بهتون، لوی بهتان تراش قوم دی. پردې کې مې پټ کا، کپڑے د لاندې مې یوه پردې کې به کېناوه چې یهودیان راشي هغوی سره اول ما په بابت کې تپوس کوي چې زه څنګه سړی یم. یهودیان راځي پیغمبر علیه السلام تپوس کوي، اول ایمان دعوت ورکوي نه راوړي. وایي تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه دی؟ اعلمنا وابن اعلمنا اخیرنا وابن اخیرنا. موږ ټولو کې لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، موږ ټولو کې ټول نه لوی بهترین او ټول نه لوی بهترین سړي زوی دی. وایي که هغوی ایمان راوړو؟ وایي نه الله دې پناه ورکړي. هغه څنګه ایمان راوړي؟ له پردې نه راووت وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په هغې میدان کې ناس، هغه مجلس کې ناس
خوځېدلي نه وو ویې ویله شرنا وابن شرنا موږ ټولو کې ټول نه بدترین سړی عبدالله ابن سلام دی او د ده پلار موږ ټولو کې ټول نه بدترین سړی دومره لوی دروغجن دي زموږ پاکستانیان وایي یار تسلیم یې کوي شرم وکړئ لږ حیا وکړئ لږ و مولایانو یا و سیاستدانانو یا چې کوم عهدیداران یو څوک هم چې دا وایي چې تسلیم یې کوي دوی د فلسطین د دې ماشومانو سره غداري کوي